بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سره سرور جواد علي زین یم. کتونکو نن د تحصیل هیډکوارټر هسپتال چې کیسر کې موجود یم کوم چې مونږ ولیدو په هغې کې ایکس رې لیبارټري دغه شانتې د کارډیالوجي واټ او میډیسن چې کوم دي هغه پکې هر څه موجود دي. هسپتال چې دی ماشاءالله زه به دا ووایم چې هسپتال ډېره زیاته ترقي کړله او دغه شانتې که زه دې ځای کې دا هم ووایم چې زه بهر کوم مریضان چې دلته کې راځي نو هغې ته به زه دا وایم چې یاره بهر ته د تلو د هغې به داسې ضرورت نه راځي ځکه چې دلته کې اوس هر څه چې دي هغه فنکشنل دي او ډاکټران پکې تم خو قابلان ډاکټران پکې موجود دي. دا ټایم را سره د تحصیل هیډکوارټر هسپتال انچارج چې دی ډاکټر دلنواز صاحب هغه سره موجود دی. د هغې نه به مونږ تپوسونه کوو. ډاکټر صاحب ډېره مننه د ټایم د راکولو. ډاکټر صاحب مخکې مونږ د هسپتال وزټ کړی دی دغه شانتې نن چې مونږ راوړو د هسپتال وزټ کوو ما هسپتال چې دی هغه ډېر فنکشن دی دغه بارے څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جواد علي زین ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو راغلئ او ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن تاسو اولنی ځل زه واورم چې یو میډیا والا زموږ د هاسپټل اپریشیټ کوي او د ښکوي نو ډېره مننه. یقیني خبره ده تاسو مخکې هم وزټ کړي دي کافي مشکلات مونږ ته کافي ډیفیشنسیز مونږ ته. نن الحمدلله تاسو چې په خپله هاسپټل وزټ کا وکتل کافي چینجز راغلي دي. لکه تاسو د ایکس رې ذکر وکړو د ای سی جي ذکر وکړو دغه شانتې د میډیسن سټاک ذکر وکړو. هغې سره به زه یو دوه خبرې نور هم اډ کړم. دا خو د ګورنمنټ سایډ نه دا څیزونه تعویل دي چې دا شی نشته دی پکې. څنګه چې تاسو ته پته درلې یو میاشت مخکې اکابل فیل پلس دلته کې یو دغه کړی هغوی موږ له یو سپورټ راکړي د میډیسن حوالې سره هم راکړي او د پیشنټ ریفر کولو حوالې سره هم هغوی موږ سپورټ کړي. دغه شانتې ډاګ بایټ کیسز چې راځي هغې دپاره چې کومه انټي ریبیز ویکسین د هغې کې هم موږ هغوی سپورټ کړي. د هغوی دا یو کرایټیریا چې ایکسټریملي پور خلک وي ډېر زیات غریبانان خلک وي که نه هغه تاسو مطلب دا د هغې هغه سپورټونه موږ سره شامل حال دی او دې سره سره یو څو میاشتې مخکې تاسو کتلي نو د دې هاسپټل رینویشن هم شوی دی تر چیریټي اشرت صاحب چې کوم دی هغه حاضرې کړي دي او هغه اخر کار هغه هم کمپلیټ شو. هغه د تا وزټ لپاره کوم کارډیک منیټرز تا به کتلي او دغه نور څیزونه اکوپمنټس او د هاسپټل دا رنګ روغانو نو کافي چینجز راغلي دي او انشاءالله زما امید یم چې مزید به هم ګریجولي به دا کېږي انشاءالله ټایم به اخلي دا به انشاءالله موږ خپل کوشش به زموږ دی چې دا مزید مخکې موږ نور هم خو ډاکټر صاحب څنګه چې ما ولیدل چې د هسپتال چې دی هسپتال ډېر زیات ترقي کړله زه به دې ځای کې دا ووایم چې پیشنټ ته د بهر تلو به داسې زیات دغه نه راځي ځکه چې دلته کې هر څه فنکشن دي. تاسو څه ویل؟ نو دې کې خو به زه دا خبره وکړم د پیشنټ ریفر خبره خو دا ده که نه که مثال په طور دلته لکه اوس یو کس راغی د هغه مطلب دا دی یار تاو شوی دی یا جنګ کړی دی د هغه هډوکی مات دی نو ایکس رې خو به له دلته مونږ وکړو او هغه به باقاعده دلته ډایګنوز شي چې یاره د مطلب دا بون فریکچر دی خو بیا د هغه دغه سپیشلیټي هغه اوپینین دپاره یا د هغه فردر منیجمنټ دپاره د ارتوپیډک سرجن ته به هغه به ډیفینیټلي مونږ هغه به لیږو. یا مثال په طور یو کارډیک پیشنټ راغی چست پین سره راغی هغه ته مونږ دلته مطلب دا د ای سی جي وکړله او هغې کې څه مطلب دا دی نارملټي راغله څه اکیوټ چینجز په هغې کې وو نو لازمي خبره ده چې هغه به مونږ کارډیالوجسټ ته ریفر کړو. یا مطلب دا دی یو هسټري اف فالس پیشنټ راغی هغه د هیډ انجري شوې ده ټیک شو او هغه دلته کې مطلب دا دی هغه یا په کوما کې دی یا په دې کې دی نو ډیفینیټلي هغه ته به سي ټي سکین پکار دی. بعضې څیزونه دا چې هغه ریفر کول لازمي هغې باندې لږ پبلک هغه لږ لازمي خو هغه دغه نه وي که نه هغې باندې ډاکټران پوهېږي دا کېږي نو اکثر خلک وایي چې مریضانو ریفر زیات دی خلک ډاکټران دلته دغه نه کوي چې مریض ریفر کوي نو هغه سپیسیفیک کیسونه وي که نه زیات طور سپیسیفیک کیسونه وي نو هغه مونږ لازمي هغه مونږ مخې ته ریفر کړو د فردر منیجمنټ لپاره چې هغه دلته پاسیبل نه ده ایون چې پرپورې کې پاسیبل نه نو هغه خو بیا مجبوري هغه به خامخا. ډاکټر صاحب یو آخري تپوس درته کوم دلته کې چې څنګه تاسو ویل چې دلته کې ایکس رې لیبارټري هر څه چې دی هغه دلته چې پیشنټ راشي هغې ته دغه ورکړي کوم میډیسن چې دلته کې راځي دغه شانتې هغه میډیسن چې دي هغه هم تاسو دې کوم بهر د داسې دي چې غریبانان خلک دي هغې نشي اخیستی تاسو هغې ته هغه هم ورکول؟ بلکل ورکړو دا خو دا میډیسن خو راځي هغې دپاره دا خو د دې غریبانانو تا څنګه چې تا ته پته ده چې زموږ علاقه چې دا ډېره غریب علاقه ده او بیا نن سبا دور کې که تاسو وګورئ مهنګایي څومره په دې کې ده ملکي حالات هم داسې دي نو خلک زه به تا ته دا وایم چې اکثر مریض چې راشي د خپل معاینې دپاره نو د هغه د مریض اولنۍ خبره ده
خپل کمپلین خپل مرض دغه نه مخکې خپله دغه اولنۍ خبره ده چې ډاکټر صاحب ماته د هسپتال نه درلودي بیا وروسته هغه خپل کمپلین وکړي چې زما تبه ده یا زما په سر درد یا زما بلډ پرشر یا زما شوګر دی دا اولنۍ خبره د مریض دی لازمي خبره ده چې دا د معاینې چې کوم دلته موږ سره په سټاک د ډسټرکټ سټور نه ملاویږي یا دا کوم دوه دغه چې ما تاسو ته ذکر کړه کافي مفید ټرسټ یا قطب چیرټي کوم میډیسن هغه موږ باقاعده غریبانو ته ورکوو صاحب موږ وینو په دې هسپتال کې چې څنګه چې چینج راغلی دغه شانتې کیمپونه هم په دې هسپتال کې را روان کوم په 19 تاریخ چې کوم کیمپ لګي دغه په حواله سره څه وایي او لاندې موږ دلته کې جواد صاحب کیمپونه شي دي اساسا د مخې دا آی کینز شي دي او داسې نور ډېر شي کیمپونه شي دي او اوس په دې 19 تاریخ باندې دا یو ښه موقع ده تاسو راغلي یې نو زه دا غواړم چې پبلک ته دا میسج کنوي شي تر یور چینل چې په 19 تاریخ باندې چې کیسر هسپتال کې چیسټ کیمپ کېږي او دغه شانتې په 21 تاریخ باندې به بیچو کټکوړ کې چیسټ کیمپ کېږي نو زما ټول کمیونټي ته ټولو خلکو ته دا یو درخواست دی ګزارش دی چې خپل مریضان د سینې حوالې سره چې کومې بیمارۍ دي هغه چې کیسر هسپتال ته په 19 تاریخ باندې راشي او د هغې مفت معاینه وشي ان د سپاټ ایکس رې به کېږي د هغې او هغې سره خپل موبایل یو ټیم دی او په 21 تاریخ به انشاءالله هغې بیا بیچو کټکوړ ته ځي هلته کې به کیمپ کېږي نو د هغه علاقې خلکو ته هم زما دا دغه دی چې هغې 21 تاریخ باندې بیچو کټکوړ ته راشي او خپله معاینه وکړي